أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سورة الشورى 9 نمبر آیات. په 9 نمبر آیات کې دلیل عقلی ذکر کیږي وحدانیت د الله تعالی باندې، او دې سره سره رټل ذکر کیږي د خلکو د پاره چې توحید نه مخاړي، توحید نه مني. دغه دوه مسلې د ذکر کیږي. الله تعالی فرمایي ام اتخذوا آیا دوی نیولې دي من دونه بغیر د الله نه اولیاء کارسازان. د دوی خیال دا دی چې دا الله نه بغیر بل څوک زمون کارونه سم کی. فالله هو الولي، محمد الله تعالی کارساز دی. وهو يحيي الموتى، او دغه الله تعالی ژوند کوي مړي. دا به د مخکنی مسله باندې دلیل دی چې الله تعالی څنګه خلکو کارونه برابرۍ سمي بل څوک نه شي. عارضی اختیارات خو نور خلکو سم سي اختیارات معلومیږي ساري غونته کې اگر شدي. جواب داغه دا شو چې الله تعالی پورا کارساز په دې وجه باندې دی چې الله تعالی مړي دا ژوند کوي، او دغه اختیارات دي چې د چا سره عارضی هم نشته، بیخي وسره نشته. نو پته ولګي چې الله تعالی اختیار والا دی. وهو على كل شيء قدير، او دا الله تعالی په هر څه باندې قدرت والا دی. دا هم د مخکینی مسلې د پاره دلیل شو چې کارساز او د تمه د الله نه بکار د بل چانه تمه نه د بکار څه کارونه به الله سمي بل څه کې نه شي، ځکه الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري او مخلوقات نه لري. وما اختلفتم فيه من شيء، هغه چې تاسو اختلاف کوئ په دې کې په توحید کې د څه شي مبارک فحکمه الى الله، نو حکم یې سپارل شوی دی الله ته. دا سوال جواب دی چې تاسو توحید نه مانئ، په دې کې اختلاف او ورسو کې چې نه مانی، د دې په سره د الله په اختیار کې د الله په دې په سره ابو دنیا کې دغه په سره په طریقه باندې دا چې توحید ثابتول لپاره ته پیغمبر په لاس باندې معجزه وخدل شي. دا دلیل دی خبره چې الله تعالی واحد لا شریک دی، ځکه د پیغمبر تایید وکړو، پیغمبر خو یو الله تعالی قائل دی. نو معلومه شوه چې په دنیا کې هم فیصله الله وکړه. کم خلک چې د توحید مخالفت کوي، د توحید کم قسم کې دوی اخته یو مخالفت کوي، هغه باندې الله تعالی عملی عذاب راوړي دنیا کې. دا هم دلیل دی خبره ده چې په دنیا کې فیصله د توحید باره کې الله تعالی کوي. فحکمه الى الله، نو داغي فیصله سپارل شوی د الله ته. حکم په معنا د فیصله سره دی. ذالکم الله الدق، الله دی ربي جزمام رب دی. علیه توکلت، په دغه الله تعالی باندې می توکل کړی دی. دا یو سوال جواب دی. سوال دا دی چې ته یو الله تعالی قایلی او ته دا وی چې الله تعالی زما توحید بیانوم، الله تعالی زما توحید تایید معجزه سره وکړو، او دا زما الله دې زما رب دی. نو تا ته بر ډیرو دشمنانو نه سرونه راوچت کی، او ډیر دشمنان بری خلک بری دشمنان شي، ستړي نقصانات به شروع کی. نو جواب یې وشو چې علیه توکل، ته په دغه الله می توکل کړی دی، ځان می الله تسبار الله کار څه و الیه انیب، او دغه الله تعالی ته پوره توجه کړی ده. خلک ارڅ چې کوي خدای الله تعالی مخالفت نشم کولی. فاطر السماوات، پیدا کون کې د اسمانونو دی ور ارض رزم کې دی. دا هم دلیل په دې خبره باندې دلیل عقلی دی چې الله تعالی واحد لا شریک دی، ټول کارونو سزول والا صرف الله دی، بل څوک نه دی. نو په دې کې دلیل دا دی چې تو ګور چې اسمانونو رزم کې پیدا کون کې هم صرف الله دی، بل څوک نه دی. جعل لكم، پیدا کړی دي تاسو د پاره من انفسکم، تاسو د نفسونو نه ازواجن جوړي، شغه نارینه او زنانه، او من الانعام په سارو کې هم ازواجن جوړي دي. یذرؤکم، خورای تاسو لره فيه، بدغه طریقه باندې د نارینه او زنانه د وجنه او د زناورو کې هم د جوړو د وجنه د نسل مکه چریږي او خوريږي په دنیا کې. لیس کمثله شیء، نشتره په شان د الله تعالی باندې هیڅ شی، الله تعالی په شان هیڅ شی نشته په صفاتو کې، په ذات په اعتبار سره، ته په سری په اعتبار سره، په هر اعتبار سره الله تعالی سره هیڅ شی مشابه نشته مخلوقاتو کې. وهو السميع البصير، دا الله تعالی اوریدونکي اولیدونکي دی. دې ځکه کې یو سوال شته چې لیدل او اوریدل انسانان هم کوي، نو مشابهت خو یې راتلی شي. جواب یې مخکې شوی دی چې لیس کمثله شیء، الله تعالی سره مثل د سره شته نو د انسانانو اوریدل الله تعالی د اوریدلو په شان نه دي.
او د انسانانو لیدل د الله تعالی د لیدلو په شان نه ډېر غټ فرق دی. دا عارضي دي، الله تعالی په اختیار کې دي. کله چې الله خستل نو دا بنئ سړی به کون شي اړوند بشي. الله تعالی لیدل اوریدل مستقل دایمي دي، ذاتی دي، هیڅوک یې اخیستی نشي. انسان هر څه نشي اورېدی، الله تعالی هر څه اوري چې په کومو ځایونو کې هم دی، څوک هم دی، څومره پټې خبرې هم کوي، بډه کې پټې ساتي، هم الله ته معلومي. او دغسې حال یې د لیدلو دی. نو د الله تعالی اورېدل کامل دی، د مخلوق هغه ناقص دی. له ردي الله تعالی دپاره مقالید السماوات چابیانې یا اختیارات د اسمانونو دي. مقالید چابیانو ته ویل کېږي او دا کنایه د اختیاراتو نه د ځمکې او اسمانونو اختیارات د الله سره دي، بل چا سره نشته. نو تب هم د الله نه پکار ده او کارساز هم صرف الله دی. الله کارونه سموي، د هغې نه سوال پکار دی، بل څوک یې نشي. ځکه چې د سره اختیارات د اسمانونو دی والارض د ځمکې دی. یبسط الرزق لمن یشاء پراخی رزق چالم چې وغواړي. دی د دغه اختیاراتو دلیل دی چې د الله تعالی سره داسې اختیارات ورسره دي. ښکارې ته اندازه داسې لګولی شي، یو سړی به ډېر غریب یو دم به مالدار شي، یو سړی به ښه ډېر مالدار د مخکې نه یو دم به راغریب شي، حالات به کمزوري شي. دغه رزق پراخول او کمول د انقلابات چې په دنیا کې روان دي د الله تعالی راولي. نو یبسط الرزق لمن یشاء پراخی رزق چالم چې وغواړي او یقدر او راکموي. نو دا تصرفات د صرف د الله تعالی دي. انه یقینا د الله بكل شيء علیم، په هر څه باندې خبر دی.